ضلع کوزدر د پاکستان صوبه خیبر پختونخوا شمال مغرب طرف ته د سوات بردر باجوړ او ملکن ضلعو ترمنځ واقعه د اهمیت وړ ښکلي قدرتي حسین منظرونو سیندونو خوږو اوبو د چینو ابشارونو او ګڼ ځنګلونو نه ډک دنګو غرونو او هوارې ځمکې مشتمل خطه ده د خپل قدرتي حسن او جغرافیایي اهمیت سره سره د کوزدر ځمکه په خپل لمن کې د ګنداره تهذیب په شمول نورو قومونو او جنګجو فاتحینو اوسېدو کم و بیش شپږ زره کاله زوړ تاریخ لرغوني آثار هم لري چې پکې چرچل پیکټ هم شامل دی اسلام آباد نه موټروي او بیا کرنل شیر نه سوات ایکسپریس وی د 2 غنټو په فاصله چکدره ملک احمد بابا انټرچینج سره 2 فرلنګ فاصله سوات پسین جوړ پل سره د کوزدر حدود شروع کیږي چې ور سره قبلي طرف ته سوات سین په غاړه سطح سمندر نه 2500 یو کم شپېته فوټه اوچتوالي غونډه په سر جوړ چرچل پیکټ په نظر راځي کم چې کال 1899 کې د انګلستان د پوج سیکنډ لیفټیننټ سر وینسټن چرچل دلته په حیثیت جنگي صحافي اوسېدو سر وینسټن چرچل سیاستدان صحافي او جنگجو د یو پوجي ځوان افسر په حیث سر وینسټن چرچل بر صغیر پاک و هند سودان او جنوبي افریقې حالات کتلیو په کال 1940 کې د فوج نه ریټایر کېدو وروسته سر وینسټن چرچل د برتانیې یو بااثره سیاسي شخصیت ګڼل کېدو سر وینسټن چرچل د برتانیې دوه کال 1940 نه 15 او 1951 نه تر 55 پورې وزیر اعظم پاتې شوی دی چې له وجې د چرچل پیکټ تاریخي اهمیت نور هم سیوا شوی دی د دې ځایه انګریز فوج د مولا سواتی یا سرتور مولا په مشرۍ کې د پښتنو بغاوت ختم کړی و او ملکن په مقام هم د پښتنو قبیلو سره جنګونه شوي موجوده پیکټ په کال 1815 کې د برتانیې برټش ملکن فیلډ فورس د سرحدي جنګونو په دوران کې دمکوټ په غر غونډۍ 8مې صدۍ هندوشاهي قلعه په بنیاد والی شوی دی د دې پیکټ مقصد د وړاندې نه چکدره قلعه د بهرني خطراتو نه بچ ساتلو دپاره اطلاع ورکول د وخت تېرېدو سره چرچل پیکټ خسته حال شوی او لوېدو ته قابو چې په کال 2015 کې ملکن آرمي ډیویژن 11 کور زیري نگراني آرمي انجینرانو د پیکټ مرمت کولو سره موجوده پیکټ په وجود کې راغلی دی چرچل پیکټ د لورایه څومره دنګ ښکاري نو قدرې نه وي 2 حصې ضرور لاندې دی په پړوو به کوزېدل وي چرته چې کلاو ځای او مینس کې پستنو د چرچل او پیکټ هغه وخت اهم جنگي معلومات د لیک یا تصویر په شکل کې موجود دي د چرچل پیکټ چت د وسپنو په ګاډرو جوړ درنې وسپنې باردرۍ چې د جنگي مقاصدو سره سره تازه هوا د ننه راتلو دپاره په استعمال کې راځي او بیا چې څلور واړه طرف ته کلاو شي نو بل شان هواګانې او خوندونه وي د چرچل پیکټ نه د سوات سین سوات موټروي چکدره ملک احمد بابا انټرچینج چې پخوا په پل څوکۍ مشهور و بټخیل او تانې سره ادینزي ښایسته نظارې کېدی شي اگر چې د کوزدر په درشل جوړ چرچل پیکټ تاریخي پس منظر او سیلګرۍ دپاره اوسني اهمیت نه انکار نشي کېدی ولې د عام ولس دغلته په تګ پابندی د سیلګرو او مقامي خلکو چرچل پیکټ لیدو ارمانونه د خاورو لاندې کړي دي